دا سورة المؤمنون دی او دا مکی سورت دی. په ترتیب نزولی کی دا 60 نمبر سورت دی او مصحفی کی دا 40 نمبر دی. یعنی کم قرآن دی ساسو مخی تا پروت دی نو بدی کی دا 40 نمبر دی. دی مومنون تا بے 40 لکلی خو چې کله د اسمان نه نازلېدنو په نزول کې دا 80 نمبر سورت د دینه مخکې 59 سورتونه نازل شوي. مخکینی سورتونو کې موږ دا ویلي دي چې قرآن په کومه ترتیب اسمان نه نازل شوی هغه ترتیب باندې دا نه لیکل شوی بلکې په هغه طریقه لیکل شوی ده چې کومه طریقه باندې په عرش کې موجود لوح محفوظ کې موجود دا طریقه د لوح محفوظ او بیا دغه وجنه عثمان رضی الله عنه دا ترتیب جوړ کو او صحابه کرام به ټول اتفاق او چارت نه کو او د معلومه جو مسله هم دغه شاته کېده. د دې صورت نو واخله اخوا تقریبا و سورتونه دي او دی وونو سورتونو ته حوامیم ویل کېږي. د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول له او نبی علیہ السلام فرمایل چې د هر څه یو مغزي یو وضاحتي خو د قرآن مغز او تفسیر او وضاحت د حوامیم کې دي او سورتونو کې موجود دي. د دې سورت مرکزی عنوان چې کوم دی هغه نه په د شرک دی په دعا کې چې کله تاسو دعا غواړئ نو صرف د الله نه بغواړئ د بل چا نه نه غواړئ او کله بل چا نه وغوښتل تاسو به شرک کې بخته شئ نو دا نه په د شرک دی په دعا کې. د مخکینی سورت زمر سره مناسبت دا ده چې مخکینی سورت کې نه به د شرک د عبادت ټول عبادت او بده کې نه به د شرک د یو جز د عبادت چې هغه دعا ده نو دا دغه سره ترتیب هغه مناسبت شو. دا عنوان شو مضمون شو. د دې سورت خلاصه ده چې دا سورت تقریبا په 3 حصو کې تقسیم دی. اولنۍ حصہ ټوله د 14 نمبر آیات پورې ده. 14 نمبر آیات پورې بده کې بسلور عنوانات ذکر کیږي سلور غټ عنوانات ذکر کیږي او دغه سلور وانه عنوانات د تمهید د عنوان هم دي. یعنی دا عنوانات چې کله ثابت شي او ذکر شي نو البته کې عنوان د سورت چې کوم دی په خپل معنی داور سورت په خپل معنی ثابت شي. دغه عنوانات چې کوم دي اول نمبر عنوان ترغیب دی قرآن ته چې قرآن څنګه کتاب دی د الله نازل کړی دی دومره کتاب دی الله تعالی د کوم صفاتونو مالک دی د الله تعالی باندې صفات ذکر شي د دې لپاره چې د قرآن پوره وضاحت وشي چې قرآن څنګه کتاب دی. په دویم نمبر کې دا ترغیب د قرآن نورسته به تخویب دنیاوی ذکر شي دا هغه چا د پاره چې څوک یې نه مني مخالف دي. دریم نمبر عنوان چې کوم دی نو اثبات د رسالت به وشي او څلورم نمبر اثبات د بعث بعد الموت به وشي. دغه ټولو خلاصه به دا راجمع شي چې قرآن صحیح کتاب دی او د دې چې کوم عنوانات او مضامین دي چې باغ توحید په دعا هم داخل لري نو دا ثابت دی. او سوچ توحید په دعا نه قائل نو دا د شرک په دعا کې اخته کیږي او دا مشرک کافر جوړیږي. دعا څه ته ویل کیږي دا یاد لرئ چې یو څو قسم الفاظ دي چې یو بل سره مشابه دي لیکن منځ کې فرق دی. په دې کې یو ته ویل کیږي التماس. التماس د څه شی دی یو څه کس نشي زوغاړي چې ستا برابرۍ نو تر هغه نه ځان غټم نشمېري کچیم ته نشمېري خو بس یو څه غواړي لکه خپل امزوري نه د خپل کلاس ملګری نه یو څه غواړي چې پین را کاپی را بل شی را د التماس ویل کیږي چې دا کم چانه جغواړي دستانه غټم نشماريږي کچیم نه دی ځان غټم نه غني کچیم نه غني د التماس دی. دیم چې کم دی نو سوال دی ته ویل کیږي ځان عاجز کی او دا چانه جغواړي د ځان ډېر غټ ثابت کی او خپل عاجزي بوته وخی نو دې سوال ویل کیږي. د سوال خپل حدود دي خو سوال چې کم دی نو حرام دی. د مخلوق نه چې کینو حرام دی الله نه چې به ټیک دی. الله نے سوال کیا الله تزان عاجز کی نو دغه بیغنی عبادت شو خو مخلوق رضان عاجز کی سوال دی کې حرام دی ناجائز دی. او بل پکې دعا ده نو دعا دغه ته ویل کیږي وختل سوال او دعا اصل کې تقریبا نږدې مضمون نه دي.
دعا دې ته ویل کېږي چې د الله تعالی نه وغواړي چې د چا نه چې وغواړي نو هغه کس ستانه خود به خود لوی حقیقت کې لوی او ته د ځان عاجز کی نو دا دعا شوله. اوس کله ته د سوال د بل چا نه کې دغه دعا د بل چا نه غواړي سوال دعا تقریبا یو شی دی نو دا به داسې شي چې یو مخلوق به تراوار یا غیله به یو لوی مقام ورکړي د خدای مقام به ورکړي او ځان به ته عاجز کړي چې زه د بنده یم ته مالک او کې به د سوال نو د هغه سوال چې مخلوق نه کې نو دغه سوال بیا شرک داخل دی دغه حرام دی خو چې کله د مخلوق غړي او غړ نسبت تکي نو بیا حرام شو د حرام مرتکب شو او د سوال د حرمت تقریبا 15 وجوهات دي کوم چې امام حسن بصري رحمه الله ذکر کړی دي. بل طریقه دا ده چې ته یو چا نه سوال کی او دغه سوال ته بغیر د وسایل او بغیر د اسبابو نه کې د سیته کې یعنی مخلوق نه تاسو سوال کاوه نو تاسو سوال کاوه چې کوړه پسې ورلې دروازه دې وټه کول راودیسته هغه دې ویل جمال پلان کې سیز راک او ځان دې ته عاجز نو کار خو دې غلط وکړو حرام کار دې وکړو خو ردی سره د سوال د سوال د اسباب لاندې دي چې اسباب لاندې نو شرک خو نه شرک نه داخلي لیکن اوس د سوال کې یو چا نه سوال کې هغه موجود نه دی او تا لاس ورته کړی دی وای چې پلان کې مال دارا کې لکه خلک د پیر بابا سوال کوي خلک د ځنې خلک د سیدي چې هغه د عیسی علیه السلام نه دعا غواړي ځنې خلک د بزرګانو نه غواړي او د مشرکانو مختلفې عقیدې دي چې هغه کس به حاضر نه موجود بنئ او دوی لاس ورته کړی دغه نه سوال کوي چې یاره مال داسې وکړي په دې عقیده باندې د زما اوري او زما ضرورتونه پوره کولی شي نو دا شرک په دعا کې داخل دا چې یو کس موجود نه دی او ته ناری وهي او خیال دار چې نه زما आवाज اوري دا شرک په دعا کې داخل دی د سړی مشرک کیږي. یو کس څه کوله چې په افغانستان کې ځکه د اسماعیل طبقه سره جنگ شو په بامیانو طرفونو کې در شیګانو د مشرکان یو قسم ول چې کله سره جنگ وشنو ول موږ ته د اطلاع وجه دي ځکه چې کم کس تخریب کاری کوي او رانی کوي نو هغه کس چاره تر خو د دا کس دی او دا صحیح مشر دی ډیپو مشر دی ول د مجاهدینو گرفتار کړ چې کله گرفتار کو نو ډیر زیات یو واخه ول چې نه بس اسلحه د سره نشته مجاهدینو خیال دار هغه چې رښتیا وسره نشته ډیر کلک سره وي په دې کې د غزې کس راغی چې کم د دې مذهب پیژاندو په عقیده باندې پویدو هغه ورته لاغي ویل چې دې سره تاسو دا وایي مو دې ته د سی وایي چې ما د اسماعیل د کور دیګو وایي چې ګنې ما اصله نشته د سی وته وایي چې موږ د سی ویل چې نه دا خو نه ویم بیا زمانه خپکیږي د څه قسم چرته خورم وای موږ ته پته ولګی چې اصله ور سره دا اوس دا عقیده اسماعیل په دې کې سو کې په خوانه بمړي او د فکر دا چې ګنې زه وایم چې د کور دیګ دی مو وای بس دنیا ورانه شو او ګردا بیا اوري خپکیږي نو دا شرک په دعا د څه شی دی چې بغیر د اسباب نه به وغواړي او د الله نه بغیر د بل چا نه به وغواړي دا شرک په دعا کې شرک په دعا د سره انسان کافر کیږي د اسلام نه خارجي نو دغه مضمون چې کوم د شرک په دعا مضمون پکې رد کیږي دي او دا مسله ثابتېږي چې کته شپته بل مسلمانې خو چې غواړي د بل چا نه او د څه غواړي چې بغیر د اسباب کې غواړي دا به شرک شي نو دې کې به تاسو به خبر ځان پوي کې چې هر سوال هغه شرک نه راځي لکه ته یو انسان نغواړي خو تا عقیده نه ده چې غیب خبري می اوري بغیر د اسباب او زما سره مرسته کولی شي نو کار یې سم کړل د غلط کړل خدا شرک داخل نه دي دا خپل ملګری نه اوسې غواړي دا شرک داخل نه دي شرک په هغه صورت کې داخليږي چې دا یو چا نه سوال کوي او بغیر د اسباب نه کې د اسباب لاندې نه کې په دې وجه موږ چې په سورۃ فاتحه کې کوم مضمون ویل دی چې ایاک نستعين خاصتانه به امداد غواړو نو خاص تاره امداد موږ دغه امداد یادو چې کوم امداد بغیر د اسباب نه بس د الله نه غواړو بل چا نه غواړو اوس کوم د بل چا امداد غواړو بغیر د اسباب ته غواړو د بینه شرک داخل دی خو د اسباب لاندې ته موږ امداد غواړو چاته وایي ګنټي راکې بل چا راکې پکار ټراله راکې پکار نو دا ته امداد وغوښتو خدای امداد د اسباب لاندې دا په شرک نه داخليږي نو د دې چې کله وضاحت وشي نو بیا شرک علم معلوم شي ځینې خلک یې ګوټي لګوري چې نو انسان بدی شي دا مشرک دی چې نو انسان در فکر نه وي دا مشرک دی دا د سې دي ځینې خلکو د بدعات ګوټي لګوري چې څوک بدی شي دا بدعتي دي دا شان د شیعاګانو د اصطلاح د څوک خوښ نه او د ډېر سړی نه وي دا د اهل بیت دشمن دی د نبی عليه السلام د اولاد دشمن دی حالانکه هغه د سې نه د الزامات بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله په ای په معنا د دې حروف باندې دا مقطعات د دې وضاحتونه زې په ځمانه تر شوی دي تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم نازل الذي كتاب طرف الله تعالی ندي دسي الله تعالی چې غالب او فویا دی
نو قرآن وضاحت د قرآن څنګه کتاب دی بس د الله کتاب دی نو الله پیژنې جو بس دسی کتاب دی چې الله څومره لوی دسی به کتابي هغه شان والا عظمت والا به کتابي خا الله څنګه صفات والا دی الله څوک نه پیژني نو صفات ذکر چې العزیز غالب دی په هر چا الله سره سي دسی ذات اس څوک د قدرت نه بهر نه دی العلیم پوی دی په خپل کتاب مضمون په حالات باندې پوی دی هغه مناسب کتاب را لګل چې کړه د دوه صفات تا وریدل نو ته په کتاب اندازه ولګي څومره لوی کتاب دی او د دې سره بس هغه ذهن کې سوالات هم حل شي چې د قرآن نظام چې کوم دی دا ناپیش شي نو نعوذ بالله د ماډرن زمانه سره پټ نه دی او بیا به دسی وشي دسی بوشي هغه خبرې بس ذهن په خپل حل شي چې کتاب د قرآن د کتاب د الله کتاب دی الله څنګه ذات دی هغه پوی دی د حالات مخکې نه معلوم دی نو تم وایي چې پټ کیږي نه پټ کیږي نه پټ کیږي الله بل کتاب را لګل پټ کیږي ځکه خو الله بل کتاب نه را لګي اخیری کتاب شو نو سوچ دا کې د لري چې قرآن د موجوده زمانه سره پټ نه دی او که ناپیش شي نو دنیا ورانه کې بیا نظام نه چلیږي نو هغه د اسلام او د مذهب د حدود نه بهر سره دی بل شان سره دی او د الله تعالی په دې صفات باندې اعتراض د العلیم الله پوی دی پر صفات اعتراض چې ګوي الله تعالی کتاب را لګره دی خو ناقص کتاب دی پټ نه دی نو هغه چې کوم کتاب پټ نه نو دا به د کوم علمي خبره شي تا کتاب جوړ کړی دی او هغه پټ نه دی معلومی کې دا چې علم ناقص دی کمزور کتاب دی لیکل دی او د الله تعالی علم خو کامل علم دی هغه خود سره شي چې خپل علم مطابق یو کارم کړی یو کتاب علی کلی یو بیا پیټم نه د زمانه سره پیټم نه نو چې څوک وي پیټ نه دی نو د العلیم صفت نه منکر دی او چې دې صفت نه منکر شو خپل اندازه ولګو چې د الله تعالی مهرباني خو خپل ځای باندې ده خو حکم یې سبل شنخکاری غافر الذنب بخون کې د ګناهونو دی وقابل التوب او قبلون کې توبه دی شدید العقاب سخت عذاب والا دی ذی طول خاوند طاقت دی لا اله نشته لایق ته عبادت الا هو مگر دق الله دی الیه المصیر دی الله دی خاص دی الله ته واپس کېدلی دومره صفات والا ذات او دغه ذات د کتاب را لګلې دی نو اوس کتاب اندازه په خپل معلومه کړي څومره دوی کتاب څومره عظمت والا کتاب بشي ما یجادل فی آیات الله الا الذين كفروا جګړه نه کوي په آیاتونو د الله تعالی کې بغیر د هغه کسانو نه کفارو چې کافران دي چې کوم خلک د مخکې نه کافران دي نو په آیاتونو کې شکونه او اعتراضونه دي چې کوم د مخکې نه کافران نه دي هغه په قرآن آیاتونو باندې شکونه او اعتراضونه د سره شته جدال څه ته ویل کېږي عام اصطلاح کې د دې معنی د جګړه د دې مراد څه شی دی مراد د قرآني احکام باندې قرآني آیاتونو باندې اعتراضونه کول شکونه کول او د څه ویل چې د زمانه سره پیټ نه دی د حالاتو سره نه دی پیټ او د دې تضاد د پلانکی قصې سره د پلانکی قصې سره تضاد دی دا د قرآن کې جدال له قرآن کې بحث دی د دې سمانه نه راځي چې سړی را پاسه کې چې قرآن د آیات نه منم دای نه منم داس نه دی بلکې په دغه آیات باندې د پاسه اعتراض کول چې آیات خو به خو زما په اعتراض دی نو دغه اعتراض ته جدال ویل کېږي نو دا جدال څوک په قرآن باندې اعتراضونه څوک کوي او څوک چې د حالاتو سره پیټ نه دی دا هغه کسان کوي کفارو چې د مخکې نه کافران دي فلا یغررک نو دوکه دې نه کې تعالی را تقلبهم ګرځیدل دوی په بلاد په خارونو کې دا سوال جواب دی سوال دا چې کوم خلک د قرآني نظام او د قرآني احکام دشمنان دي نو خو کافران شو ځکه چې قرآن وایي چې دا هغه کسان دي چې کفارو کافران دي په قرآني آیاتونو څوک اعتراضونه کوي نه کافران خلک د مسلمانان نه دي نو دا څنګه کافران خو د الله تعالی دشمنان او دا خلک منګینو چې په غټو غاړو کې بخارونو کې ګرځي راګرځي ډېر غټ مارکیټونه او دکانونه او روزګارونه او تجارتونه دي خپل کارخانې او کمپنیان لري د الله تعالی بیا اخلي ولینا او دا سره ور سره دي نو دا بدای کافران کې شوی ځکه ور سره دي کني د څه سوال جوړیږي ځکه چې عام خلک خیال دي چې کافر هغه څه شي نه الله به نه ورکړي د څه خو نه د الله کافرانو لمر کوي د څه خو نه دغه جواب وشو چې فلا یغررک تقلبهم فی البلاد په دوکا کې دینه کې تعالی را ګرځیدل دی په خارونه چې څومره به مغرور او تکبر انداز به خارونه ګرځي او داسې بل شر قتل وکي او څنګه جامو کې بناسي گاډي نه جراکوزي کې څنګه حالات د غرور نه ډک پیراونه انداز خوردی دا معنا نه د چکندا وسایل ور سره دي د په حق ده ځکه چې پیراون سره ریاست ور سره نمرود سره ریاست ور سره ډیر څه ور سره خود دنیاوی مال دولت او دنیاوی وحدي دا چا د مقبولیت دلیل نه ده چې دا مقبول لنه په دې وجه باندې بلکې دا د امتحان او د ازمایش دلیل دی چې په دې لار باندې د نور په امتحان کې ور پریوت او امتحان کې ډوب شو
نو بدغه ظاهري مالداري شان شوکت معنی چې دوکه نشي چې د دین دشمنان دي بس تبا دي کم شکل کې ناراضي ده بغیر کې كذبت قبلهم قوم نوح دا تخفیف دنیاوی ذکر کیږي په دې مسله باندې چې د آسماني کتابونو د آسماني نظام دشمنان د الله تعالی دشمنان دي د وسایل او د ارسه باوجود دشمنان دي او چې کله اراده وکړي الله تعالی د دنیا نه پناه کی دې ته ویل کېږي تخفیف دنیاوی په دنیا به علم خراب کی دین د دین نه بغاوت دا معنی نه ده چې کني واځي آخرت به خرابيږي او دنیا کې به مزي کې د سینه د دنیا هم خرابيږي چې کله الله وغواړي نو وي تاسو د دغه لپاره د نوح علی السلام رضی خلکو حالات ته وګورئ کذبت نسبت دروغ کله او قبلهم د دین مخکې د موجوده کافرانو نه وړاندې قوم نوح قوم د نوح علی السلام والاحزاب نور ډلو من بعدهم رسل دغه قومنا د نوح علی السلام د قوم نه رسل ډیر ډلو نور هم دغه شان چر کړو وحمد او دوی قص کړو كل امه حال ډالي برسول ان خپل پیغمبر په باره کې ليأخذوه چوينسي هر ډالي په خپل پیغمبر باندې د سي اراده کړی و چوينسي صدا پاره ونسي د دې لپاره شهيدي کې د دې لپاره جیل کې واچ د دې لپاره جلاوطن کې الاخین ورکی نو د دې لپاره د هر پیغمبر د هر پیغمبر امت د خپل پیغمبر په باره کې د سوچونه کړی دي کارونه کړی دي وجادلوا او جګړه وسره کړي بالباطل باطل جګړه څنګه مخکې موږ ویلو چې په آسماني احکام باندې ناجایز سوالات اعتراضات پورته کول چې زما په کې دای اعتراض زما ضمیر نه مانی او زه نه منم او زه نه مطمئن شوه او حکم باسماني حکم بده مطمئن نه نو دغه آسماني حکمونو باندې شکونه او شبهات چتول د په باطل باندې جګړه کول د جګړې د ولې ستته پاره کوي دغه دومره مخالفت او بغاوت ولې کوي اعتراضونه ولې کوي ليدحزوا به الحق چې دفه کې بده خپل جګړو باندې د حق لره حالات خراب کی جګړه جوړ کی خانه جنگي جوړ کی او د بد اخلاقی او پیزا جوړ کی د دې لپاره چې د دین خبره سوق ورکی خلک دومره ویریږي چې د دین او د اسلام خبرې پریری زمنګ د بد اخلاقی د وجنه جګړو د وجنه د کنزرو د نمونه د وجنه نو د دین کار به ختم شي نو دوی جګړه کوي په باطل باندې د څه لپاره چې دې باندې حق د پشي حق ورکشي اسلام ورکشي الله تعالی وي دوی خود څه کوي خو بیا وګوره فاخذتهم ما ونول د خلق منی ولې په عذابونو کې فكيف كان عقاب يسرنګ و عذاب زما یعنی څنګه سزاګانی مول ور کړی دي نوح علیہ السلام نراواله د نبی علیہ السلام زمانه پورې دغه نورست تاریخونه مطالعه چې دین باغیانو سره الله تعالی کم انداز کړی د څه کارونه وسره کړی دي نو دا ټول دلیل لدی خبره شو چې الله تعالی د دین مخالفت ډیر لوی جرم دی دنیا کې هم د عذاب دعوت قبر کې هم ژوند خرابېدل آخرت کې هم خرابېدل مستقل خرابېدل